الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام طلباء کرام او عوامو مسلمانانو ورونو مشرانو کشرانو او امزولو دانن چمنګ او تاسو د دې پنځپیر کلی کې پدې نیر غاړه پدې مدرسه کې د مولانا مفتی محمد طاهر سے پدې ځای کې
راجمایو نو دا سنوی پروگرام نه دی او اول ځل نه دی الحمدلله د کافی وختنا دلته دینی خدمت شروع دی وقتن په وقتن باندې د بچو ختمونه یې پای کې کله موږ شرکت کو کله نور مشایخ او علما راشي د ځکه د بچو د تربیت او د اصلاح د پاره دا غي د حفظ د ناظری او د ترجمه د پاره یو مهنت د مرګرو شروع کړي د مفتی صاحب او دا غي سره مرګري دا قرا او علما الله رب العزت دې د دې په علمونو او عمرونو کې خیرونه او برکتونه واچي او الله دې دا مهنت دینی نورم سیوا کی الحمدللہ پټول پاکستان کې نه چې په تمامه دنیا کې چې په دې دور کې الله رب العزت د دې کو د کلی نا کم خیر خور کړي نو د دې نمونی او نذیر څوک نشي پیش کوله چې چرته یو حق پرس عالم ګوري چې هغه د قران ماهری د حدیث ماهری عقیده صحیح نو ضرور د دې مرکز سره د دې کلی سره بداغي او نسبت او تعلق پاتې شوی د پنځپیر کلی عوام نارینه او زنانا ډیر بختور دي چې د علماو د طلباو خدمتونه وکړل دا به ان شاء الله تر قیامت پورې د دې صدقه جاریه الله دې دا کلم دغه شان په قران او سنت باندې آباد او روخانه لري او الله دې دا مرکز همیشه د پاره قائم او دائم لري الله رب العزت دې زمونږ د قائد محترم په عمر علم صحت کې نور خیر او برکت واچي چې داغه د فیض او د خیر نورم په دنیا کې خور شي زمونږ د مرګري د علما د شیخ صاحب محترم مټيري او داغي شاګردان دي دای په نقش قدم روان دي کله مرکز نه بار دنیا ته یو خیر خوريږي نو دا مرګري لګیا دی په دې کلی کې دنه د دې کلی د بچو تربيت کوي اصلاح کوي چې سینا چې نور ته قران بیانېږي او د دې زین علم وړي حاصلې او زمون خپل بچي د دین نه پوهه پاتې نشي د دې لپاره دا حفظ او ناظره او ترجمه ابتدائی کتابونه زې په زې د کلی کې پڑھاويږي الحمدلله ډېر لوی د فخر او د خوشحالي خبره ده چې د خلکو لوی خلک په قران نه پويږي او د پنځپیر واړه ماشومان الله پاک په قران کوي کړي الله دې نورم دا نعمت په منګ او تاسو باندې زیات کړي ورونو قانون دا دی چې د دین اسلام څومره خدمت شوه دی یا چې څومره کیږي نو داغي د پاره بهترین شی هغه تعلیم او تعلم دی که یو سړی دین خینا او بل زدکینا نو کډیر لوی شخصیتي خو چې هغه شاګردان نه پیدا کړي نو داغه تحریک مخ کې نزي داغه میشن مخ کې نزي میشن الزی تحریک ال مخ کې زی چې استاد اولګي بل ته قران او خي حديث او خي دین او خي او بیا دا استاد د مرګ نه بعد یا دغه په ژوند دا شاګرد د خپل استاد مټی شي او هغه کار په شریکه شروع کی کومنګ وګورو سمرا مشران چې تیر شوی دي علما تیر شوی دي هغه خو هغه وخت سره لاړل تیر شو خو چې دا غي میشن ترننه پورې ژوندې دی او ژوندې نو دا د هغه د کشرانو د هغه د شاګردانو هغه د مهنت ثمره او نتیجې پنځپیر شیخ صاحب مدذله العالی یو ورځ بیان کیوي چې
چې دا سلور امامان نو لوی نور علماء هم تیر شوی دي سفیان ثوری سفیان ابن عینه اسحاق ابن راهوی دا سلوی علماء هغه تیر شوی دي او هغه د مجتهدین او ډېر لوی مشایخ خونن دا غي نوم چاته نه دی یاد اکثر خلکو ته دا غي مذهبونه چاته نه دی معلوم دا غي وجه داوا چې دا غي رستو شاګردان نو مرګري نو چې دا غي هغه مشن مخکې خور کړي وي د دې سلورو امامانو شاګردانو مقلدینو مرګریو نو دا غي هغه مشن دنیا کې خور کړ بیا خصوصا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردان چې هغه ازهر من الشمس هغه د خپل امام سے هغه مشن هغه فقه او هغه علم هغه خور کا او هغه الحمدلله نن په ټوله دنیا کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب والا ډیر دي د شیخ القرآن رحمت الله علیه په دور کې نورم ډیر علماو نورم ډیر خلکو د مولانا حسین علی رحمت الله علیه شاګردان خو ډیر زیاتو د مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه شاګردان خو ډیر زیاتو دا یوازې نه یو نه پنده شیخ صاحب یوازې خو کار داو چې دای پخپل کلو کې کار شروع کا نران شاګردان پیدا کړل مرګری پیدا کړل او دغه مشن چې د خپل شیخانو نزد کړو ناغه دنیا کې خور کا نن الحمدلله چې ورځ تیریږي نو د شیخ القرآن رحمت الله علیه نوم تازه کیږي چې ورځ تیریږي نو داغه تاریخ ژوند کیږي او پاغه باندې خلک پی ایچ ډی کوي داغه په ژوند باندې کتابونه لیکي داغه په تحریک باندې کتابونه لیکي هغه خلک چې په ژوند نه منه دای پلارانو نکونو نو منل نن داغي بچو کشرانو من چې آو دا یو ډېر لوی شخصیت تیر شو ولی چې شاګردانو مرګریو دارو خيار کس دا کاری چې دې ځان له خپل میشن کې خپل کار کې مرګري جوړ کی هغه مرګري بیا هغه کار مخ کې خوري دې ځای کې الحمدلله دا کار شروع دی زې په زې جمعتونو کې د پنځپیر خوار جمعات الحمدلله مدرسه ده پای کې درس د قرآنی پای کې ناظری پای کې ترجمه‌ای پای کې حفظی پای کې چې دینو د دین تعلیم تعلم شروعي دا مشن به پدې باندې جاری دا د قرآن فهم به دغه شان جاری چې کله دا سلسله جاری وي انما العلم بالتعلم علم پس دکړه باندې دی د استاد شاګردي وکي او چې څومره د ډیرو علماو شاګرد شوی نو دومره اوچت مقام ته ورسي امام بخاری رحمت الله علیه امیر المؤمنین فی الحدیث دی خود زرونه د امام بخاری استادان سیواو نو چې د دومره ډیرو استادانو شاګردي نو ضرور به پای کې ډیر خصوصیتونه نه ضرور به هغه ډیر علم حاصل کړي ډیر معلومات حاصل کړي دانا چې بغیر استاد دی یو سړی مولا شي بغیر د معلم دی یو سړی په دین پوه شي انما العلم بالتعلم قرآن الله دا سیواونه لېګا حالان کې قرآن عربي او عربو ته را لېګنو عرب خو اهل اللسانو هغه بچ ته په سکولونو کې پڑھاوو کنه یا به ځان له دغه شان کتو مطالعه کو به د پیغمبر علی السلام را لېګلو ته ضرورتو چې هغه وای انما بعثت معلما انما بعثت معلما یقینا زلګل شوی ما استاد الله اکبر ګوره په دې خبره ځان پوها کوي منم چې یو هنر بغیر استاد یاد شي منم چې یو کار بغیر استاد یاد شي منم چې یو دنیوي سبق بغیر استاد سره یاد کی خو علم د قران او د سنت بغیر د استاد نه حاصلېږي دل استاد ضرور پکار دی امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه د جبرئیل علیہ السلام شاګردو هغه به هغه وخت پورې نبی علیہ السلام خلکو ته خبره نه کوله
تر سوچ به جبريل وحي راوړ نه وا حالان کې ډېر لوی انسانو ډېر پوهه انسانو صادق انسانو امین انسانو خيار انسانو خدا صرف د عقل سره تعلق نه ساتي د دې تعلق د نقل سره ده دا په خيارتیا نه کیږي ککې ده نو هغه خلق چنن په جیازونو کې ګرځي هغه خلق چې موږ ته ساينس دانان وایو لوی لوی اټم بم جوړي لوی لوی ماشينریانه جوړي هغه بنن د ټولو نه لوی عالمان وي په دین کې ومن البليه ان ترى لك صاحبا ومن البليه ان ترى لك صاحبا في صوره الرجل السميع المبصر فتن بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر لوی د مصیبت خبر دادا لوی د افسوس خبر دادا چې تب یو سړی ته ګوره ستا ذهن بدای چې دا ډیر خيار انسان دی ډیر پوهه انسان دی ډیر زیرک انسان دی او بشک چې زیرک دی خو دنیا کې دنیا ډېر و سره ډېر دی دنیا ونرونه و سره ډېر دی د دنیا مهارتونه و سره ډېر دی خو ګوره چې وای د دنیا په وړو کې مصیبت باندې پويږي د ګټ لارم په جنې د تاوان لارم په جنې خو کله چې دین کې وته نقصان رسیږي نو بیان پويږي لم يشعري وَإِذَا يُصَابُ بِدِينِهِ لَمْ يَشْعُرِ کله چې دین کې هغه ته تکلیف رسیږي نو دې بیان پويږي دلته پويږي چې دا انسان بیمار دی دل دا دوايي پکار دا دا انسان کمزور دی دل د طاقت دا علاج پکار دی دا انسان کمزور دی دل دا پال پرهیز پکار دی دا بیماری دا د دې علاج دا دی چې د دې پالو کې خو بل خو نه پويږي چې آخرت د ترقې د پاره کوم دوايي پکار دا زما ایمان به پکم شي ترقی کوي زما آخرت به پکم شي باندې خسته کیږي دل یو خوا دا پويږي چې خزه کول غواړي کور جوړول غواړي بنگله جوړول غواړي گاډي غستل غواړي ځان له چې دینو د جون اسباب برابرول غواړي خو بل خوا په دې پوانه ده چې صرف دا ژوندۍ نه ده د مرګ نه پس چې کم جون دي داغه کوشش هم پکار ده د جنت بنگله پکار ده د جنت حوره پکار ده د جنت نعمتونه پکار دي او هغه جنت چې دینو هغه داسې په پټ سترګو نه ملاويږي هغه د پاره دلته کوشش پکار دے اغه د پاره دلته عمل پکار دے دا فکر دا سوچ دا په یو شي کې نه ملاويږي بغیر د قران او سنت الله الله تش د خوراک فکر او د سکاک فکر څخه کمال خو نه دی کچر تدای نو دا خو انسان سچ زناورم په دې پويږي کنه پويږي شپه پیجنی ورس پیجنی خپل جال پیجنی خپل بچے پیجنی خپل رزق پیجنی خپل دشمنم پیجنی تو ګوره مرغی ته وړې مرغی ته وګوره کدا کمالی چې بچو ل رزق ګټما نو مړه ته خوستوي چې مرغی خپل بچو ل رزق پیدا کړي هغه هم سار پاسيږي ځان موړ کیو بیا په وړې خله کې خپل بچو ل خوراک کوم راوړي کنه راوړي او پدیم پویږي چې دا خوراک بچو چتولې نشي نو د پخپل خپل کې راوړیو د بچي په خپل کې ور کې دي او پدیم پویږي چې ګوره دا بچي د خړلې د ودنه د خړلې دی وګې دی دا نهر دی یوم ته په جاله کې نهر پاتې نشي او هغه بچو ته مله دا تعلیم ور کړې دي چې کله هغه پوي شي چې بس مور را ل خوراک راوړه نو اړیو بچي په جاله کې خلق ولاو کی چې خلینو کلاول نو بیا مندول کې مرشه خوراک چې د هغه په چل ځان په یول څه کمال نه دی او د رزق ګټل څه کمال نه دی مړه دا خو مرغیم پیدا کولې شي تش د بچو چې دی د نور نه بچ کول د ګرمۍ نه بچ کول د یخنۍ نه بچ کول او د بچو د جامو جوړو خیال ساتل دا څه کمال خو نه دی مړه دا خو چرګوم دا کولې شي کنه شي کولې هغه مخ کورو کې یو سړی یو تصویر شیر کړو وای دا وګورئ یو علاقه کې چرته اوس جمع ده کنه واور کیږي واور وره دلوا چرګ باندې د پاسه واور پرته و چې تا په کې چرګ نشو ښکارا کول صرف سر ښکارا کړي چرګ واور کې پټاوا او چې دا سوي سندل واور ته لری کړه
نو چې چرګه اوچا تکړه لاندې ټول بچی ناستو ان چرګه په دې پویږي چې دا ګرمي دا موسم یخ دی دا بچی ګرمول غواړي بچی د خپل سینې د لاندې کړي وزره په غیره باندې کړي په دې خو چرګم پویږي دا خپل مقصد نه پیژندل کستا خو مقصد خوراک او اسکا کې نو مړ بیا خو حیوانات زمنګ نه غټلې دا من خو چرته په میاش کې کیلو غوخه راوړو یا پکې پټه ورسی او نرسي ورشه د ځنګل زناور ار ورس په غوخه باندې ځان مړی بیا خو هغه غټلې دا په یو ټیم باندې زناور غوا میخه سمره خوراک کوي سمره اسکا کوي بیا خو هغه غټلې دا کمال داده چې د دې دا خو زمونږ ضرورت دی بغیر خوراکه خو ژوندې پاتې کېدی نشي بغیر اسکاکه خو ژوندې پاتې کېدی نشي خدا زمونږ مقصد نه دی لکه یو سړی چې تللی دی توجه ده یو سړی یو ملک ته تللی دی په سفر باندې دی هلته ډېره دی خرچې کوي خوراک کوي اسکاک کوي په هوټلو کې خرچې کوي او لګیا دی ناستې شپې ورځې تېروي که نه نو دی که خپل کار نه کوي نو خلک نه وي دا ډېر بېوقوفه دی ولی چې میاشتې کلونه تیر کړل او ځان له څه شی حاصل نکم نو دی هلته لګیا خوراک کوي اسکاک کوي خو کار نه قضا کوي خپل کار له روان دی او خوراک سره گزاره کوي بیا به هلته مزې کو کلی کی خو دلته اوس پیسې ګټل غواړي دغه شان موږ دنیا له مزدورۍ له راغلی یو د آخرت مزدورۍ له نو ټیک ده چې خوراک بغیر زمونږ د خوراک نه کار نه کیږي بغیر د اسکاک نه کار نه کیږي خوراک کوه خو مقصد مگر زوا اسکاک کوه خو مقصد مگر زوا ځان له کاروبار حلال رزق پیدا کوه خو مقصد مگر زوا اصل مقصد ګوره او تپرې نه دی افسوس دا دی نن د دنیا محبت په موږ دومره غالب شو مینه د دنیا په موږ دومره غالب شوله د دنیا نور کارونه په موږ باندې دومره غالب شول چې 24 غنټو کې نن موږ ته د دین د پاره ټیم پاتې نشو اسدا کنه اورادم 13 شپم 13 شو په پته پې نشو هغه عبدالرحمن بابا وای کنه ورځ دې 13 په خندا کړه شپه په خوابا ورځ دې 13 په خندا کړه شپه په خوابا خدای بکل یادوي خانه خرابا ورځ ټوله په غمونو خادو کې تیر شي په کارونو کې تیر شي په غب شپ کې تیر شي په یو خوا بل خوا کې تیر شي او د شپې چې کټ ورسونو بیا ود شو د خدای د یاد پکې وخت پاتې نشي زندگی تیر شو ماشومواله تیر شو ځواني تیر شو بوډاواله تیر شو آخرت لم څه تیارې ونکم نو موږ چې کوم مقصد لراغلی واغې کې کامیاب نشو خیالم دے وی پاغی جہان بسنگ جواب ورکے چه پدی جہان عاجز د جوابا نن ما تاثر جواب نشتا چه زمنگ عمر پسکی ختم شو نن ما تاثر جواب نشتا چه زمنگ مال پسکی ولگی دا نن منگ سر جواب نشتے چه منگ دے زندگی نس پیدا واغستا نو آل تب بیا منگ سر جواب ورکو دا سوچ پکار دے یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اے د ایمان والو د الله نه ویریږئ هر نفس دې دا سوچو کې چې صحیح مخ کې لګلې دي د سبا نه ورځ د پاره د ځان نه مخ کې څه شی لګلې دا سوچ پکار دی الله اکبر افسوس دا دی نن منګ دین د ځان تابع کړي دي او قران وایي چې د دین تابع شه قران وایي د قران تابع شه د رسول تابع شه د هغه د شریعت تابع شه الله پاک وایي چې وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه یقینا دا قرآن عظیم اللہ وی لار زمادا نیغ برابرا اللہ 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 وی دا دین بلا نیغ لارا نشتا دے
د دې نه بل حق لار نشتا د دې نه بل صحیح لار نشتا اے بندا کته رب رضا کې تا آخرت ځان له جوړې نو دی په روان شه وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه یقینا دا قران زما لار د نیغه برابر فسدی پس روان شي دا غ صراط مستقیم دی د دین سوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نور لارو پس مزه یعنی د الله د سم لار نه بتا سو ګډوډ کی وا بمړی تس نسبم کی بس نور لار پریدوي د قران خلاف لار پریدوي د قران لار اختیار کئ عقیده دا سے جوړه کئ څنګه چې قران خود لیدام عمل دا سے جوړ کئ څنګه چې قران ویلې دي اخلاق دا سے جوړ کئ څنګه چې قران ویلې دي معاملات دا سے جوړ کئ څنګه چې قران ویلې دي شکل صورت دا سے جوړ کئ څنګه چې قران وای زنانه د پرده دا سے شروع کئ څنګه چې قران ویلې دي حلال هغه دي چې قران ورته حلال ویلې دي هغه وخوره حرام هغه دي چې قران ورته حرام ویلي دی هغه نه ځان وساتئ یو روایت کې راځي نزل القرآن على 5 اوجه خلق صرف تلاوت دی کنه تلاوت بشکل اسنه کوي دي خود خو نور مقصد نه خورزان خبر نه کنه نزل القرآن على 5 اوجه قرآن په پنځو وجوه نازل لنی پنځو علوم قرآن بیانای حلال و حرام و محکم و متشابه و امثال سوشو پنځه حلال و حرام و محکم و متشابه و امثال نمونږ بس کو تشزو توبه فاحل الحلال قرآن چې کم شته حلال ویلی دي نو هغه حلال وګڼئ هغه پزان محرام وای هغه جایز وګڼئ هغه پزان مبندوي فاحل الحلال حلال حلال وګڼئ وحرم الحرام او قرآن چې سویلی دي حرام دي نو هغه ته حرام وای دای نه ځان بچ کې هغه مکوي مؤمن د پاره دا پکار دي الله الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ندی جائز د مؤمن سړی د پاره نه د مؤمن زنانه د پاره کله چې الله او د الله رسول د یو کار حکم کی فیصله کی چې دای په خپل اختیار او خپل خوخه ولټي دا د مؤمن شان نه دی نو کله کله مونږ وایو کنه چې دا پلار ویلی دي مور ویلی دي رور ویلی دي استاد ویلی دي پیر سے ویلی دي ټولو ادب او احترام په خپل ځای دی خو چې الله ویلی دي نو بیا د مؤمن د پاره دا نه دی جایز چې د الله د خوخه مقابله کې خپل خوخه مخ کی د الله د حکم مقابله کې د بلچا حکم مخ کی دا الله رسول ویلی دی مؤمن به پسر سترګو مانی بیا دانشته چې رسول الله ویلی دی خو په کې څه شه دی الله اکبر بیا پکې خدا خود مبتدعين کار دی دا خود باطل پرستو کار دی ویسا شیخ صاحب رحمت الله تعالی علیه عجیب انسان هغه بویل د اهل سنت والجماعت سلور دلائل او د اهل البدع والضلالتم سلور دلائل د اهل سنت والجماعت دلائل کم دي کتاب الله سنت رسول الله اجماع امت والاصل الرابع القياس المستنبط من هذه الاصول الثلاثه سلورم اصل قیاس ته چې د درې اصولنا مستنبط شوی کتاب الله نا سنت رسول الله نا اجماع امتنا الله اکبر یاره دا فقها سم په علم کې نه سم ناشنا خلک ایت پتاوا چې مطلق قیاس دلیل نه دی اول من قاس فی مقابله النص ابلیس اول قیاس خود نص مقابله کې ابلیس کړي دی د نص مقابله کې قیاس ته ضرورت نشتا چې نشته نو بیا هیڅ ته ضرورت نشتا بیا په کې څه ضرورت دی نو اول دی کتاب الله
چي کینو بیا بل خبره ته ضرورت بنای. الله اکبر. او ګوره دا یو ناشنا خبره واوره. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب هم داره چې کتاب الله متواتر دی، احادیث بشک چې دا دلیل دی او حجت دی، خود قرآن نه بعد دویم نمبر کې دی. توجه کا اول مرتبه د چا دا د کتاب الله دا د قرآن یو آیت راغی او حدیث راغی ته بسکه تطبیق ممکنی خودی رکھا که تطبیق ممکن نہیں نو قرآن په خپل ظاهر باندې پریدا او په حدیث کې تعویلو کا، حدیث کې سو کا تعویلو کا. او دا زمون کو قهاو کړی دي خبره خلک پیږي نه. مثال په تور قرآن کې رالل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. حدیث کې رال اللہ صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب. اوس بسکه کله چې قرآن لسته کیږي غوږ ورته کې دی او چپ شي د دې پاره چې تاسو باندې رحم وکړي شي الله وي. اوس حدیث راغی چې داغه چا موز نه کیږي چې چا سورته فاتحه ونه ویلا، نو داغه نه خدا معلومیږي چې امام کا قرات کيم تب فاتحه وایګنی موز دینه کیږي. امام بخاری مطلب هم دار چې امام مقتدی منفرد ټول به وای. اوس زمونږ د امام صاحب مذهب دار چې تعارض راغی نو عمل بدا کې تطبیق دار چې قرآن په ظاهر باندې پریدا وا، حدیث کی تعویل کا ذالک لمن یصلی وحده. دا داغه چا په بارا کې دی چې څوک ځان لمونځ کوي بس اب خامخا فاتحه وي. او چې کله امام پسې نو بیا د امام قرات د کافی دی ځکه چې قرآن بے ادبی دی چې هغه قرآن وایي او تم قرآن وایي. نو دلته دا ټول خلق د امام صاحب احناف چې دي نو داغه په مذهب عمل کوي کنه فاتحه نه وایي. او بل خو بیا لګیا دی وایي مړی اوري. نو قرآن کې چرازی انک لا تسمع الموتى ته مړ ته نشي اورولې. نو مړ ته نبی ولی نشي اورولې ځکه چې مړی اوري نه. نو دای کله تعویل په قرآن کې شروع کی جیدل تا نفی د اسماء را نفی د سمان را لکه دې تعویل ته څه ضرورت ده؟ ته حنفی نه ته قرآن ته راولېږي تعویلات کې خو ځه چلو کستا خبرو منم نو پر یو ټکی کې خو نه دا کنه انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. نو ته چې وې چې نفی د اسماء دا نفی د سمان دا یعنی مړی اوري خو ته په خپل اختیار نشي ورولې. نو بیا به چې کانه اوري خو ته په خپل اختیار نشي ورولې. نو بیا کون ولې دي دا سوچ خو دې نه دی کړی. الکه نبی زکه نشي ورولې چې هغه اوري نه کاغه اوري نو بیا خو ماشوم مو ته ورولې شي. بہرحال یعنی امام ابو حنیفہ مذہب دار چې قرآن کے تعویل مکوا حدیث کی تعویلوں کا اول مقام و مرتبہ دا قرآن دا. قرآن لفظاً مانن متواتر دے او حدیث چدے نو دا دیکھ روایت بالمعنام شوے دے. لہذا دویم مرتبہ دا دویم نمبر کے حدیث دے دا نبی علیہ السلام چی آیت دا قرآن نہیں نو بیا حدیث حجت دے بیا رائے تا ضرورت نشتا نور خبر تا ضرورت نشتا. دریم نمبر کے اجماع سلورم نمبر کے قیاس دے دا دا اہل سنت والجماعت دلائل دی. او چی پا دی بانے عمل شروع شی نو تمام مسئلے حل کی اس خواری او سڑے زان لو شاخ راٹنگ کرے دے گا. دا اهل البدع او دا اهل الضلالتم سلور دلائل دی. دا غی دلائل سدی چون چنانچه لیکن لہذا خبر اوشوا دلیل نشتا خو بس اخوا دی خوا پلانی خوب لیدلے و پلانی پویخ لیدلے و پلانی تا چاویلیو او کل حکایت مشهورت نو کل چه دینو بس دا سی روایتی چی روایت ضعیفی دا اهل البدع سر نچرتا آیتی نچرتا حدیثی خو یا با روایت ضعیفی متکلم فیہی بی یا با چی دینو خوبی یا با بے سند خبر ہے. الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند خود دینی صدا چی سند نینو بیا خو چی دا چا سخوخی اغا بداغت دینی دا دین زمان محفوظ دے پا سند سرا. خان چی دیو شناختی کارڈ مخی ریکارڈ موجود نہیں جعلی دے کنا دیو پاسپورٹ مخی ریکارڈ موجود نہیں جعلی دے کنا
د گاډي د کاغذ د زمکه د کاغذ مخکې کاغذونه نشته نو جعلی دی کنه دی جعلی نو چې د یو خبره مخکې سند نشته نو جعلی بنه یاره د دین خبره دا محدثین لیونی دي چې نیم کتابونه د اسماء الرجال نه ډکول چې یو راوی نو ملي کله دی خو ډایرک به حدیث ویل کړه تا ته خی چې ګوره دا خبره زره ځان نه کوم دا ما سند سره ما تر رسیدلې ده الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء نو بهر حال خبره دا قرآن حدیث باندې ځان پویول پاغه باندې عمل کول دا د مؤمن شان دی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم حلال هغه دي چې الله حلال کړی دی موږ به صرف جایز ګڼو موږ حلال ولې نشو نبی تعالی ویل مت حرم ما احل الله لك او حرام هغه دي چې الله حرام کړی دي هغه به حلال ولې نشي فاحل الحلال وحرم الحرام واعملوا بالمحكم محکمات باندې عمل وکئ وامنوا بالمتشابه متشابهات معنی او کا حقیقت الله ته پرېدا پاغي ایمان راړه او واعتبروا بالامثال مثالونه الله سينه بیان کړي عبرت د پاره بیان کړي دي نو د مثالونو نه عبرت والے چې په دې طریقه باندې قران شروع کی چې کم پکې حلال دی هغه ته حلال وي کم حرام دی هغه ته حرام وي کم احکامات دی هغه په عمل کې راولي کم نواهی دی داغه نزان بچ کې کم مثالونه دی او پاغه د عبرت واغسته یو پر درس کافی دی د هدایت د پاره یو ټیم درسم کافی دی پاغه کې بتا ته بلا پیدا کیږي خو منګه هو مصیبت دا ده چې د شپې به خوب ناراضي خو چې قران تکې ناستنه بس خوب برابرې زورو په یو مجلس کې به خوب ناراضي قران تکې نو خوب برابرې زورو دار خبره ته هم سوچ کړي خو چې کله قران شروع شو زموږ سوچ بل خوالاړ شي ویخ کینا قران ته توجه کوه قران د نصیحت نه ډک دی ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید بهر حال خبره مې دا کول ورونو دا زمون بچی د دې تربیت په مون واجب دی فرض دی که چرته منګ خپل بچی صرف لوی کو او لکه د چرګانو بیا چې لوی شي ځان نه وشړو نو قیامت کې به موږ مجرمان ذکر دې بچی تعلیم تربیت دا په موږ لازمی دی دا خبر ز اکثر مرګرو تکوم د خوراک غم د سکاک غم د جوړې غم د جامې غم د مور پلار کوي کنه کوي بیمار شي د ډاکټر غم کوي کنه نو دا ماشوم خو الله دین له پیدا کړو نو ګورا غار سره وکړل خو دین فکر دیو نه کړ اصلي مقصد دی ير کړ څنګه د خوراک د سکاک د جوړې د جامې د ډاکټر غم کې او دا تخپل ذمہواری غاڼي د دین لوی ذمہواری دار چې بچي په دین پواکه قیامت پرز به سخت عذاب الله غ چاله ور کوي چې کم سړی دین خپل بچي جاهل پری دي نو کو به ان شاء الله کوشش کنا دا آیت ما ویل یو ډیر نیک سړی تیر شوی دی لقمان حکیم دا غوړه الله پاک په قران کې د حکمت خبره دا بیان کړی دی چې د خپل بچی تربیت یې کړي نو لوی حکمت دا دی لوی خيارتیا دا چې بچي پوي کپ دین او اول نه اول اهم په اهم خبره کوي کنه خو وخت لګ دی د اول خبره دا کوي چې یا بني لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم هغه پلار ډیر نه پوي دی چې هغه خپل بچي د شرک نه منې کوي او خيار پلار هغه به بچي د شرک نه اول منې کوي چې بچي شرک مکوا بیا به د بچي عمل صحیح کوي د منځ او د سو د دې خیال بوله ساتي بیا به د بچي اخلاق صحیح کوي بیا به د بچی چې کم دینو دا ټول جون باندې بداغه نظری دا د خيار مور او د پلار کار دی الله دې موږ د خپل اولاد لپاره فکرمن کی چونکه ټیم لګ مختصر دی د مرګري به نامونه مور کوي زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم الله دې ما ته ټول اوریدونکو ته د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.